سیکنډ سره زم هميره او د نن مهم خبرونه. د پاک فوج ترجمان لیفټیننټ جنرال احمد شریف چودھری ویلي دي چې بھارت پاکستان کې ترهګرو حمایت کوي او د ترهګرو مالی معاونت هم کوي. د بین الاقوامي فوجداري عدالت د افغان طالبانو سپریم لیډر هیبت الله اخونزاده او چیف جسټس عبدالحکیم حقانی په ضد د گرفتاری وارنټ جاری کړی دی. د امریکای خارجه محکمې ترجمانی ټیمی بروس ویلي دي چې بھارت لخوا پاک بھارت جنگ بندۍ کې د امریکای کردار نه انکار کول او دروغ گمراه کول دي. سکیورټي فورسز په باجوړ کې ترهګرۍ په ضد اپریشن کې لویه کامیابی ترلاسه کړې ده. رپورټونو تر مخه اپریشن کې فتنه الخوارج مهم کمانډر زوی سیف الله وژل شوی دی. د وزیر اعلی خیبر پختونخوا الیمین ګنډاپور په مشرۍ کې یو لوی غونډه شوې ده. په غونډه کې د شمالي او جنوبي وزیرستان په شمول په زم ضلعو کې د امن او امان په صورتحال آل پارټي کانفرنس رابللو فیصله شوې ده. د پاک فضائیه مشر ایر چیف مارشل ظهیر الله بابر سدو سره د ترکیه وزیر دفاع یوشر ګولر اهم ملاقات کړی دی. ملاقات کې علاقائی سلامتی، دفاع او نورو شعبو کې تعاون په اړه خبرې اترې شوې دي. او د 400 سیلګرۍ مقام صدریاب کې د تجاوزاتو په ضد اپریشن شوی دی. دا تر دې دمه مهم خبرونه. نور خبرونه او معلوماتو لپاره سونو پښتونخوا سره اوسئ.